لله الحمد لله العظيم القدر المتفضل بجزيل النعم المنعم على العباد بالإيمان والحكم المنعش للقلوب بنور القرآن والعلم والفهم المجير من لاذ به يوم تشتد الأهوال وتعظم النقم. أحمده حمد الشاكرين على نعم كثيرة تترى كالغيث إذا انهمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والكرم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الله وعلم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف والهمم، وسلم تسليما دائما أبدا إلى يوم يقوم فيه الناس لربهم من العدم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. صدق الله العظيم. سما معزز ددی مدرسے مشر سرپرست اعلیٰ حضرت حاجی اسلام ظہور سے، محتمم جامعہ مولانا نور الامین سے، نائب محتمم مفتی سمیع الحق سے، د جامعی ټول اساتذہ کرام او د جامعی سرا وابستہ تمام علماء کرام، قراء حضرات، حفاظ کرام او د دې گلشن نومهک پھول او اغا تابنا کے ستارے او اغا روشن سیارے د جامعہ تعلیم القرآن طلبہ کرامو، دا صبح روشن، دا صبح سما، دا دی خبری نوید دے چنن سہر دننا سو کال مخ کے د شہداو او د هغه عظیم خلق قربانیانی هغه فائنل نتیجے تا ورسیدلے چې د کومو د پارا صرف د دې وطن یو لحظنا د کومو د پارا د امت مسلمه نوجوانان هغه خپل وینې وغورځولې، د امت میندو خپل بچی قربان کړ او د امت بیبیانو خپل ځانونه بیوا وګرځولو او دا وطن حاصل کړ او دی دغه اعلان وکړ چې تر څو پورې موږ د انګریز د غلامۍ نه آزاد نه یو، تر هغې پورې زموږ د ژوند او د زندګۍ هیڅ قدر او هیڅ تلطف او هیڅ کرم نشته. د دې د وجې نه د آزادۍ په نوم باندې یو تحریک وچلېده او هغه تحریک الحمدلله ثم الحمدلله فائنل مرحلې ته ورسېده او 14 اگست 1947 عیسوي باندې پاکستان د هغې خطې اعلان وشو چې د هغې
د عزت او د ناموس دپاره صرف پاکستانی مسلمانان نه بلکې د دنیا په هر کونه کې د دنیا په هر یو ګوټ کې هر یو مسلمان د خوشحالۍ نه او د فرحت نه او د مسرت نه دا آواز بلند کړه چې نعره تکبیر او الله اکبر. د دې د وجې نه مونږ نن د هغې ازادۍ یو خوشحالي مناوو، یو داسې جشن مناوو چې هغه د قرآن د حروفو، د قرآن د معانیو، د قرآن د محافلو په رڼا کې د الله د نظام د راوستلو کوشش او د دې وطن سره د مینې او د محبت یو مخامختیا، یو شکل او یو صورت ښایي. د دې د وجې نه د دې عظیم وطن، د دې شاندار وطن، د دې آزاد وطن هغه خراج عقیدت او خراج تحسین دپاره مونږه داسې پروګرامات او محافلو انعقاد کوو. د دې پروګرام او د دې محفل باقاعده آغاز تلاوت کلام پاک سره کولو دپاره زه بلنه ورکوم ولي تاج ته چې راشي او د الله د خوبصورته او ښکلي کلام نه د دې پروګرام آغاز وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اس کی صورت، اس کی سیرت ہنسی، اس کی صورت ہنسی، اس کی سیرت ہنسی، اس کی صورت ہنسی، اس سا کوئی نہ تھا، اس سا کوئی نہیں، اس کا ہر قول ہر فعل ہے دل نشی، اس کا ہر قول ہر فعل ہے دل نشی، خوش وضع، خوش ادا، خوش نوا، خوش کلام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم. اس بارگاہ رسالت کے نعتیہ کلام پیش کولو دپارہ جلال خان تشریف روڑی. طالب علم جلال خان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
صدق الله مولانا العلي العظيم کپپ مر مړی دل غواړي دانشتنو یا د مرګ خلاصي دل غواړي دانشتا د اوربشو غنم پیدا کیږي نو که ازری کری یو ګل غواړي دانشتا دنی کئی بدئی تلل بپا انصاف وی کدرانو دران تلل غواړي دانشتا رب رحیم دے لیکن ستا عمل بگوری کپسوال جنت تلل غواړي دانشتا د پولیس رات پنر لار د منزل دی کپاوا پتیری دل غواړي دانشتا د ټوپۍ جمشید هم مسافری همیشه کوزی دل غواړي دانشتا سل گئی دزن کدن با آخر راشی ناگهانا یو زل د امیدونو د دنیا بمشروانا سل گئی دزن کدن با آخر راشی ناگهانا یو زل د امیدونو د دنیا بمشروانا سودا سلا د بدو نن بدی فانی بازار کری سودا سلا د بدو نن بدی فانی بازار کری دولا سوفی ولا شیتلا دی فانی دنیا یو زل د امیدونو د دنیا بمشروانا سل گئی دزن کدن با آخر راشی ناگهانا یو زل د امیدونو د دنیا بمشروانا واحد لا شریک تا هم رحیم و هم کریم واحد لا شریک تا هم رحیم و کریم تفضل پمنگو کڑی پامل سارا دگرانا یو زل د امیدونو د دنیا بمشروانا سل گئی دزن کدن با آخر راشی ناگهانا یو زل د امیدونو د دنیا بمشروانا یو زل د امیدونو د دنیا بمشروانا قدرمنو ملمنو نن پټول ملک د ازادي خوشحالي مناويږي هر طرف خوشحالي ده جلسي دي جلوسونه دي نعري دي تقریرونه دي خو د ازادي خوشحالي مناوونکو آیا تاسو ته پته هم ده چې د دې وطن عزیز دپاره څومره میندو د خپل زړه ټوکړې کټ کړي دي څومره میندو خپل بچیان یتیمان کړي دي د ازادي خوشحالي مناوونکو آیا تاسو ته پته هم ده چې د دې وطن دپاره څومره عالمان شهیدان شوي دي د څومره عالمانو وینه پکې بهېدلې ده د ازادي خوشحالي مناوونکو آیا تاسو ته پته هم ده چې ازادي څه ته وایي آیا ازادي دا ده چې موږ څه غواړو هغه وکړو چې څه غواړو وخورو چې څه غواړو وڅکو آیا ازادي دا ده چې موږ د مور او خور فرق ختم کړو فحاشي عام کړو پرده ختمه کړو بدماشي عام کړو شراب نوشي عام کړو فحاشي عام کړو بدکاري عام کړو آیا ازادي دا ده چې موږ قتل غارت وکړو آیا ازادي دا ده چې د چا وغواړو سر ترېنه کټ کړو چې د چا وغواړو عزت ترېنه واخلو او چې د چا وغواړو نو حق ترېنه واخلو
قدرمنو ملمنو دا ازادی ندا کدا ازادی وی نو دا ازادی خو مونږ ته په هندوستان کې هم ملاوېدله هلته هم فحاشي وه بدکاري وه شراب نوشي وه جواري وه پردنه وه قتل غارت وه نو بیا ولې مونږ د ازادي غوښتله ای د الله بندګانو مونږ خو د ازادي د دې دپاره غوښتله چې انسانان د غلامۍ نه آزاد کړو او صرف اور صرف د رب کائنات او د آقا مدني صلی الله علیه و آله وسلم غلامي وکړو خو ای خلکو تاسو لږ سوچ وکړئ چې آیا مونږ واقعي آزاد یو آیا هغه مقصد واقعي پوره شوی ده آیا مونږ واقعي آزاد شوي یو که نه وو ای خلکو واورئ د پاکستان 78 کاله د ازادي وشولو خو اوس هم د پاکستان موجوده حالات دا دي چې په دې وطن باندې د قرضو بوج دی د سود د پاسه سود پې لګي چې د هغې په وجه باندې د پاکستان هر کور قرضداری دی خو دا قرضې ولې اخیستلی کیدی شي دا قرضې صرف او صرف د وزیرانو د افسرانو او د سرکاري عهدیدارانو د عیاشیانو دپاره اخیستی شي د دوی د عیاشیانو اندازه تاسو د دې خبرې نه هم لګولی شي چې صرف د وزیر اعظم په دفتر کې کار کوونکي د 600 نه هم زیات دي او د دوی په وجه باندې زموږ د حکمرانانو نه د IMF او د ورلډ بینک غلامان ترېنه جوړ شوي دي چې هغوی ورته څه خبره وکړي دوی پې عمل کوي چې هغوی ورته څه حکم وکړي دوی په عمل کې راولي خو ای خلکو واورئ چې د کومه پورې موږ د رب کائنات او د آقا مدني صلی الله علیه و آله وسلم غلامي نه وي خپله کړې تر د هغه پورې به موږ د امریکې د روس د ورلډ بینک او د IMF غلامان وو خو چې په کومه ورځ باندې موږ د رب کائنات او د آقا مدني صلی الله علیه و آله وسلم غلامي خپله کړله نو په هغه ورځ باندې به دا ټولې غلامۍ ختمې شي او زموږ باندې به حکمراني کوونکي د ملا عمر په شانتې د سلطان صلاح الدین ایوبي په شانتې او د محمد بن قاسم په شانتې حکمران پیدا وشي او زموږ دا ملک هم د دنیا په طاقتورین ملکونو کې یو ملک جوړ شي د الله رب العزت نه مې دعا ده چې الله د موږ د وطن حفاظت وکړي او الله د ورته ترقي نصیب کړي او موږ او تاسو د دې ملک سره په رښتونو کې مینا کوونکي جوړ کړي زه د خپل تقریر په دې اشعارو ختمول غواړم ازادي دستورو هیله د سپوږمۍ خندا ازادي دستورو هیله د سپوږمۍ خندا غلامي د جړا فصل د ذلت صدا ازادي د میړنو خوب د زړه قرارو ازادي د میړنو خوب د زړه قرارو غلامي د جړا فصل د ذلت صدا ډېره مننه माशाअल्लाह जब रात का आसमान अपनी सियाह चादर ओढ़ लेता है और चांद अपनी नूरानी किरणें बखेरता है जब सितारे ठमठमाकर गोया तस्बीह के ताले बन जाते हैं और कहकशाए अल्लाह की अजमत के कसीदे बढ़ते हैं इस वक्त एक ही सदा दिल से निकलती है सुभान अल्लाह अब हमदिया कलाम पेश करने के लिए मोहम्मद कामरान तशरीफ लाते मोहम्मद कामरान चांदो तारों में तू मरग़ाज़ारों में तू ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया चांदो तारों में तू मरग़ाज़ारों में तू ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया तूने पत्थर में कीड़े को पाला खुश्क मिट्टी से सब्ज़ा निकाला तूने पत्थर में कीड़े को पाला खुश्क मिट्टी से सब्ज़ा निकाला सारे जग में कहीं तेरा सानी नहीं है
حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا یا الہی کیا ماجرا ہے طائروں میں بھی تیری ثنا ہے یا الہی کیا ماجرا ہے طائروں میں بھی تیری ثنا ہے بحر و بر میں ہی تو خشک و تر میں ہی تو ہے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا چاند و تاروں میں تو مرغ زاروں میں تو ہے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا تیرے جلوے آیا تو نہا ہے تیرے ہستی کا مظہر جہاں ہے تیرے جلوے آیا تو نہا ہے تیرے ہستی کا مظہر جہاں ہے دم میں تیرا برو سجدہ تیرا کرو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا چاند و تاروں میں تو مرغ زاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا ماشاءاللہ میرے محترم سامعین آزادی وہ خواب ہے جو صدیوں کی غلامی کے بعد آنکھوں میں آیا آزادی وہ صبح ہے جو ظلم و ستم کی طویل رات کے بعد طلوع ہوئی آزادی وہ اللہ کی نعمت ہے جو دنیا کے سب سے قیمتی دولت ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم غلام تھے ہمارے فیصلے کوئی اور کرتا تھا ہمارے دین پر پابندی لگتی تھی ہمارے مساجد ویراں ہوتے تھے ہمارے بازار غیر کے حکم پر چلتے تھے یاد کرو وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کو صرف اس لیے قربان کر دیتی تھی کہ آنے والی نسل غلام نہ رہے آزادی کا مطلب ہے اپنے دین اپنی ثقافت اپنی زبان اپنی زمین اور اپنی ضمیر کی حفاظت کرنا آزادی کا مطلب ہے اپنا دین قائم رکھنا آزادی کا مطلب ہے اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا اور دشمن کے ہر بار کو توڑنا آزادی کیا ہے کہ عنوان پر محمد یاسر تشریف لاتے ہیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سنا رہے ہیں عناد النبی آزادی سنا رہے ہیں عناد النبی آزادی منا رہا ہے چمن آج عید آزادی ہمارے سامنے ہے روز شب کا آئینہ
ہمارے سامنے ہے روز شب کا آئینہ، غضب کی فرد عمل ہے غضب کا آئینہ۔ محترم اساتذہ کرام اور باہر سے آنے والے مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ آزادی کیا ہے کہ عنوان سے عنوان ہے۔ سامعین محترم، آج ملک بھر میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے، ہر طرف خوشیاں ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، جھنڈے ہیں، نعرے ہیں، تقریریں ہیں، چراغاں ہیں، مگر اے آزادی کا جشن منانے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ اس آزاد ملک کے لیے کتنی ماؤں کے لخت جگر کٹ گئے، کتنی عصمتیں لٹ گئی، خون کے کتنے دریا بہہ گئے، آرزوؤں کے کتنے محل جل گئے۔ اے آزادی کے شادیانوں پر ترکنے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ آزادی کیا ہے؟ کہ آزادی یہ ہے کہ ہم جو چاہے کھائیں، جو چاہے پیئیں، جو چاہے پہنے، جیسے چاہے زندگی گزارے۔ کیا آزادی یہ ہے کہ ماں بہن کا فرق مٹا دے، پردہ ہٹا دے، فحاشی کو عام کر دے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم جیسے چاہے ترکے ناچے گائے دھوم مچائے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم سود کو حلال کر دے، شراب اور جوا عام کر دے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم ماں بہن کا فرق مٹا دے، پردہ ہٹا دے، فحاشی کو عام کر دے؟ کیا آزادی یہ ہے ہم چاہے جس کا چاہے گلا کاٹ دے، جس کی چاہے عزت لوٹ لے، جس کا چاہے حق دبا لے؟ ارے میرے دوستو، یہ آزادی نہیں۔ اگر یہ آزادی ہے تو یہ آزادی تو ہمیں ہندوستان میں بھی حاصل تھی، وہاں پر بے پردگی کی آزادی تھی، فحاشی اور بدمعاشی کی آزادی تھی، شراب خوری اور سود خوری کی آزادی تھی۔ پھر ہم نے کیوں لاکھوں بچی یتیم کروائے، کیوں ہزاروں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں پامال کروائی؟ اللہ کے بندو، ہم نے تو آزادی اس لیے حاصل کی تھی تاکہ ہم انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے اور صرف اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دیں۔ سامعین محترم، لیکن ذرا رک کر سوچیں، کیا یہ مقصد پورا ہو گیا؟ کیا ہم واقعی آزاد ہو چکے ہیں؟ اگر ہم تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں قدم رکھیں تو بڑی تلخ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان قرضوں کو بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور اس میں سود در سود لگنے کی وجہ سے روزانہ قرضوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا ہر گھرانہ آج کل مقروض ہو چکا ہے۔ ان قرضوں کو آپ کوئی چھوٹی رقم سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے یہ قرضے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یقین مانیے، یہ قرضے صرف افسروں، وزیروں اور حکومت اقتداروں کی عائشوں کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ ان عائشوں کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صرف وزیر اعظم کے دفتر میں کام کرنے والے افراد کی تعداد 600 سے زائد ہے۔ آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ چند سو خاندانوں نے اپنی حوص کی خاطر ملک کو ورلڈ بینک اور IM کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ غالب نے کہا تھا، ادار کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے، ادار کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو ہماری فاقہ مستی رنگ لا چکی ہے۔ ہماری آزادی سلب کر لی گئی ہے اور ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ IMF والے ہمارے حکمرانوں کو جو حکم دیتے تھے وہ ہمیں تسلیم کرنا پڑتا تھا۔ وہ ہمیں کہتے تھے بجلی کے نرخ بڑھاؤ، کبھی کہتے تھے گیس مہنگی کرو، کبھی کہتے تھے فلا ٹیکس نافذ کرو، کبھی کہتے تھے ملازمین کو بے روزگار کر دو، کبھی کہتے تھے مجاہدین کو جیلوں میں ڈال دو، کبھی کہتے تھے کہ دین مدارس کے گرا تنگ کر دو، اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے سارے احکامات ماننے پڑتے ہیں۔ سامعین محترم، سن لیجئے، ہم جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم امریکہ، روس، ورلڈ بینک اور IMF کے غلام رہیں گے۔ لیکن جس دن ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، اس دن انسانی غلامی کی ساری زنجیریں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اللہ کرے کہ ہم جلد سے جلد یہ بات سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ میں اپنی تقریر کو ان اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آزاد ہے مگر سوچنے کی قید میں، آزاد ہے مگر سوچنے کی قید میں، زندہ ہے مگر لاشوں کی بھیڑ میں، خواب تو ہے مگر تعبیر کی قید میں، باتیں سبھی ہے مگر تاثیر کی قید میں، چراغ جلتے ہیں اندھیرے کی دیر میں، چراغ جلتے ہیں اندھیرے کی دیر میں، لوگ رہتے ہیں خوف کی جنجیر میں، دل ہے زندہ مگر امید کی قید میں، دل ہے زندہ مگر امید کی قید میں، سانس چلتی ہے مگر روح ہے گیر میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ سہر نتا سٹول ناس تے او خاندلیم ندی نستاسو دا سوق سما بدلولو دا پارا خاکہ پیش کئی محمد رمضان، یاسر، موسیٰ و فرحان۔
یو خوندوره خاکه ستاسو مخې ته پیش کړي. यार مرغیم نشته درېیم ورځ د پتان دی په موسم څه ډل شوی دی ملګري مې نشته غیب دی سړی ور روانه په خیر څنګه چلې چېرته روان یې سکول کې څه کې راځه لوبې کوو مړه راځه لوبې کوو راځه مرغۍ ولو زما ته بس استاد بس ځه رمضان بچي هغه ګړې او میخې سرن ته بوځه که نه خو خیال کوه هغه بله پیره د درې میخې سیند کې ډوبې کړې وې بچي دا پیرې خیال سره بوځه ښه که نه او چې راځې ځان سره د ګیا پنډه مړه صحیح ده دا هسې بس صحیح ده زه به لاړ شم یاره که بیا چېرته روان یې روان یم که نه ولې مړه سکول ته ته روزانه روان یې ته سکول کې کیسه ما ته پلار ویلي تعلیم کوي باندې صحیح سړی جوړ شي او د قوم خدمت وکړي بیا مړه ته د قوم خدمت کوله انشاءالله ته به یوه ورځ وګورې صحیح ده مستقل پرېږده مستقل کې اوس ډاکټر جوړوم انشاءالله مړه ستا دې خولې ته وګوره ډاکټر جوړېدو ته ګوره الف نه خبرې نه پوهېږي 10 کاله شو سکول ته ته اوسه درځي نه انشاءالله ته به یوه ورځ وګورو ځه ځه مړه ځه رمضان بچي هغه ګړې او میخې راوله که نه ناوخته دې کړو صحیح ده زه راولم یې باسم زما ملګري ټول سکولونه ته تللي دي زما څه کار نشته زه لاړ به شم ورپسې بچې په سکول څه کې بس موبایل مې راغشی دی بس ګورم او دغه سره وکړم خو بچې ناوخته نه کې اورې و نظر صحیح ده زه یې راولم السلام علیکم وعلیکم السلام جستا سیاست کوم دی چې ډاکټرې کاغذونه تاسو جمع کړو او جما جمع کړو مبارک شه
تاسو ډاکټر شئ دا تاسو ډاکټرۍ ډیګري ده دا ډېره وایي دا خو ډېره ښه خبره ده دا خو ډېره ښه خبره ده چې اوس په موږ په دې کلي کې یو ښایسته شان کلینیک جوړ کړو او موږ پکې د کوم خدمت کوو هم پکې فایده ورسېږي او تاسو یو داسې کار وکړئ تاسو ما سره په دې کې نوکر شئ دا به ډېره ښه وي او تاسو لاړ شئ د کلینیک سیټینګ برابر کړئ زه راځم رمضان بچي ته دلته لوبې کې زما طبیعت ډېر خراب دي سینه مې هم خرابه مې اورېدلي دي چې دلته یو نوی ډاکټر راغلی دی او ډېر تکړه دی او ډېر ښه علاج کوي نو ما هغه رابوځه د سینې دوایي ته راواله صحیح ده چې ځو السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام کنه ته دلته کې ډاکټر صاحب ته ما څنګه پیژنې زه هغه یم که نه دا به چې ما ته وړوکوالي کې خبرې کوي روښه ما سکول نه بس جوړېږي او دا به کې حتی چې ما وایي انشاءالله مستقل کې ما ډاکټر جوړېږي او څوک ورته ډاکټر یم ډاکټر صاحب ته یې اثر او جی بچی راته څه خبرې کوي ما نه د غوږونو د سترګو دوایي هم راوړ خو سینه مې ډېره خرابه ده د دې ته راوړه بس پلاره بس تا زما مستقبل تباه کړی دی پلاره تا زما مستقبل تباه کړی دا زه تباه وبا کړم بچی را به تا څه چلو شو چې ته ما سره دومره بې تربیته او بد اخلاقه خبرې کوې پلاره تا زما مستقبل تباه کړی دی پلاره تا به ما نه موبایل راکړو تا به ویل دی کې ګیمونه کوه تا به ویل دی کې فلمونه ګوره پلاره تا زما مستقبل تباه کړی تا زه هېڅکله نشم بخښلی بچی ما معاف کا زمانه غلطی شوې ده اے خلکو په خپلو بچو باندې تعلیم وکړئ او ډاکټران انجینران ته جوړ کړئ تعلیم پرې نه کوئ نو نن به زما په شان ته داسې ډاکټران وي حالا تاسو وکتل چې ما مې خپل مور پلار تعلیم کړی دی او ماشاءالله ما ډاکټر جوړ دی تاسو هم په خپل بچو باندې تعلیمونه وکړئ چې سبا دې صحیح سړی جوړ شي والسلام پاکستان پاکستان Pakistan is the land of our dream. A country made with great sacrifice, full of hope and courage, far away across the sea. Is England a land which is rich in history and a land traditions? These two countries are different in many ways, yet they share values, stories, and friendship. When Pakistan and England meet, it's not just about trade or travel. It's about heart coming closer and people understanding each other. For more explanations, I invite Mr. Muhammad Sadiq to come to the stage and say about Pakistan and England. حمدا لمن يوافي نعمه ويكافي مزيدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه والله إنك لخير أرض الله
وأحب أرض الله إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت أو كما قال عليه السلام. Respected teachers, honorable guests, and my dear fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And a very happy Independence Day. Today my topic related the land of Pakistan and our neglect. Respected teachers, today we gather here to celebrate the most significant day in the history of our beloved homeland, the 14th of August, the day when the Islamic Republic of Pakistan came into existence in 1947. This land was not handed to us on a silver plate. It came after a long and painful struggle, led by the courageous leaders like Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, supported by the dream of Allama Iqbal, and nurtured by the sacrifices of millions of Muslims across the subcontinent. We must remind ourselves today, why was Pakistan created? Why? It was created so that we, the Muslim of South Asia, could live freely, practice our religion, and preserve our identity, and build a society based on justice, equality, and peace. But now comes the real question. What have we done with this precious gift? Have we truly valued it, or have we taken it for granted? Today, we see a Pakistan where corruption is widespread, justice is delayed, education is neglected, our religious and cultural values are being forgotten. It deeply hurts to say this, but we are failing to uphold the very purpose for which this nation was built. Our society has become divided. Rich, weak, poor, powerful, weak, the gap is widening. How can we forget that this land was watered with the blood of martyrs? This is the land we gained with blood and tears, a dream come true despite the fears. The sprite of sacrifice has faded. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. In conclusion, dear friends, Pakistan is a blessing, a beautiful country with majestic mountain, fertile land and brave people. But blessings lose value when they are not respected or protected. Let's not wait for others. Let the change begin with us. Let's prove to the world that we are a nation on bold, on sacrifice, on faith. Let's revive the spirit of 1947. Pakistan is not just land, it is our identity, our pride and our duty. Let's revive, let us honor it with us. O land of the poor, rise once again, in hearts of the brave forever remain. Pakistan Zindabad, long life Pakistan, happy Independence Day, wassalam. Thank you for your full attention. MashaAllah. Those the Devoshubon was saying to this practice, the super important that it is the Wajina, Awad Pasharafat Sarafidana Pakorna, Ukasuk Pasharafat Sarana Puisi, the Jagala Lozimisi, Oh, Jang Jagala, that the spell good that Okachita, you. دیر شایستی وی او مطلب دو ده چه دیس نشی که وی نو دا هم بغیرتی دا ایده دیوال جینا ہر دم ہر گڑی تیار کامران ہے جیسے وہ حالات شادمان ہے اس دن بعد دل دل پاکستان جان جان پاکستان دا ترانہ پیش کولو دپارا تشریف روڑی محمد اسماعیل
دل دل پاکستان جا جا پاکستان 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 ایسی زمین اور آسمان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے پھول کی لڑی میں پھرائے تو پھر صحرا بنتا ہے چہرہ بنتا ہے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا گر اپنا تو سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے تارا لگتا ہے ہم کو بھی اپنی ہر ارمان سے پیارا لگتا ہے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان کے سوا جانا کہاں پڑتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں دل دل پاکستان جا جا پاکستان 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 اختتامی دعا دا پارا مولانا نور الامین سے تشریف لو بسم الله الرحمن الرحيم څومره زمونږ مشران کشران دلته راغلي زه ټولو شکریا ادا کوم چې هغوی خپل قیمتي وخت هغه مدرسې ته ورکو جامعې ته یې ورکو یو په مختصر غوندې اواز باندې دوی خپله حاضري یقیني وګرځوله او چونکې ټیم پوره شوی هم دی مونږ خپل ټیم چې کوم یعنې یخې و هغه پوره شوی دی او به هر حال مدرسه د ملک او دینی کم سے کم چې داسې حالات وي نو مدارس چې کم دي نو په هغې کې هم پیش وي او څنګه چې مونږ په دې خاکې کې مولیدو چې صرف دینی علوم نه بلکې عصري علوم او د عصري او د دینی علومو تقاضې چې څومره دي هغه مونږ په دې خپلې جامعې کې چې دي نو هغه تاسو ته هم ښودې او انشاءالله دا جامعه به همیشه په دغسې موقعو باندې دغسې پروګرامونه او دغسې ښایسته محفلونو انعقاد کړي نو زه یو ځل بیا د ټولو شکریا ادا کوم او زه خصوصي شکریا ادا کوم چې چا په دې پروګرام کې زموږ سره مرسته کړې ده او چې هغه یعنی انګلینډ کې یو زموږ ملګری دی ورور دی نورزاد ګل د جشن ازادۍ دا پروګرام چې وي دا څومره که تاسو دا جنډې وینئ که بیجونه وینئ که دا څومره سیسټم تاسو وینئ دا ټول چې کوم دی نو دا د هغه د طرف نه چې دی نو هغه هر ټیم چې داسې یعنی حالات راځي نو هغه موږ ته لکه هغه وکړي چې یاره تاسو خپل پروګرام وکړئ او زه چې دی نو دا ټول پروګرام زه سپونسر کوم نو هغه دا ټول پروګرام چې دی نو هغه سپونسر کوي د مدرسې یو ټکا یو پینې یو پیسه چې دا کم ده نو هغه په دې پروګرام کې چې دی نو هغه نه لګي بلکې هغه ټول هغه زموږ ورور چې کوم دی نو هغه کوي د دې ماشومانو د حوصله افزایۍ دپاره یې کوي
او د ملک سره د وفادارۍ دپاره دا پروګرام چې دی نو هغه په خپله مرسته باندې کوي. بهرحال الله رب العزت دې هغې ته هم بهترینې بدلې ورکړي، الله دې اجرونه او ثوابونه ورکړي او دعا کوو په اخلاص سره. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم أجمعين. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله الذي بعزته وجلاله وتتم الصالحات. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله زمون ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله زمون ټولو ګناهونه معاف کړي. الله يا أرحم الراحمين د رحم کرم عفو د ګذر معامله وکړي. يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين. يا الله یا الله کوم مقصد دپاره د پروګرام شوی دی الہ العالمین یا ارحم الراحمین د پاکستان کوم مقصد دپاره آزاد شوی دی یا ارحم الراحمین حقیقي معنو کې هغه مقصد هغه نظام په دې ملک کې راولي. یا الله یا ارحم الراحمین اسلامي نظام راولي. یا الله یقینا ملک آزاد دی خو حقیقي ازادي چې څنګه پکار ده لکه نن په دې ملک کې د جوماتونو انهدام جوماتونه منهدم کیږي د مدرسو خلاف د دینی اقدارو خلاف اوازونه د بره طرف نه اوچتېږي. یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین څوک هم چې د دینی شاعرو خلاف आवाज اوچتوي یا هغوی قدمونه اوچته کوي الہ العالمین ته یې نیست و نابود کړي. یا الله ته یې نیست و نابود کړي. یا ارحم الراحمین دا ملک خو د اسلام دپاره آزاد شوی او د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی. یا ارحم الراحمین په دې کې چا هم خپل محنتونه کړي دي خوارۍ کړي دي. یا الله د هغوی خوارۍ یا الله ضایع کوي ما. یا الله د هغوی محنتونه ضایع کوي ما. یا الله د هغې خلکو ویني یا الله ضایع کوي ما. الہ العالمین ته ملک یا الله حقیقي اسلامي نظام راولي. یا الله اسلامي حکمرانان راولي. یا الله اسلامي اقدار راولي. یا الله اسلامي احکام راولي. یا ارحم الراحمین د نبی علیه الصلاة والسلام راوړلې شریعت یا الله په دې ملک کې د هغې نفاظ وګرځوي. یا الله دې ملک ته څوک په کږو سترګو ګوري یا الله دې نیست و نابود کړي. یا الله د دې ملک د دشمنانو یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین یا الله د هغوی یا الله بېخکندي وکړي. یا ارحم الراحمین څوک د دې ملک سره مخلص دي یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین یا الله هغوی ته اجرونه او بدلې او ثوابونه ورکړي. یا ارحم الراحمین دلته زموږ دا مشران راغلي دي کشران راغلي دي. یا الله د دوی دا راتلل په دې دینی ادارې کې راتلل د دوی یا الله خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي مشکلات او پریشانۍ ختمې کړي. یا ارحم الراحمین خپل طرف نه د خپل شان مطابق اجرونه او ثوابونه ورکړي. زموږ دا کوم ورور چې دا پروګرام کوي نورزاد ګل هغوی دپاره هم دعا وکړي څه مشکلات دي یا الله مشکلات یې ختم کړي پریشانیان یې ختمې کړي. یا ارحم الراحمین په کور کې مال اولاد کې برکتونه یا الله ته راولي. یا ارحم الراحمین زموږ ټولو نه راضي شي دا خپلې رضا والا اعمال راته نصیب کړي. یا الله دا مدرسه همیشه قایمه او دایمه وساتي. مدرسې څومره معاونین دي محبین دي یا الله د هغوی دین او دنیا ښایسته کړي. یا الله د هغوی په کورونو کې مال اولاد کې برکتونه واچي. الله زموږ ټولو نه راضي شي موږ ټولو ته په دین باندې استقامت نصیب کړي. یا الله آخره خاتمه مو په ایمان کې الله آخره خاتمه مو په اسلام کې الله زنګدن په وخت کې زموږ ټولو په ژبه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله جاري وساري وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه. ټول مېلمنو ته درخواست دی لاندې دویم چت کې دې لپاره مختصر غونډې کې پروګرام شوی دی لہذا قاری ادریس صاحب مخکې روان دي تاسو ورسره لاندې کوز شئ نو یو قسم بغیر د دې پروګرام نه مزه مختصر غونډې کې پروګرام دی انشاءالله 15 منټه کې تاسو فارغېږئ لاندې لاړ شئ دا پروګرام دا قبول کړه کوم طلبا دي که کلیواله دي که رهایشي دي هغوی دلته کلي نه هغوی ته دلته پروګرام شوی هغوی دلته ایثار شي کوم مېلمانه چې دي هغه لاندې کوز شي انشاءالله.